یو خدا چې عذر دی او قضا شو، اودی قضا شو، بیمار قضا شو، پس عذر قضا شو، ا جدا خبره. جگ جوړ تکړه تیار وي او قصدن دی منس قضا دلته دو مذهب دی. یو مذهب دی د امام شافعی رحمت الله علیه او یو مذهب دی د امام ابو حنیفه رحمت الله. د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې چا چې په حالت د صحت کې او بلا عذر قصدن منس قضا کا نو دا کافر شو. چې سړی کافر شو اوس ورپسې دا یوازې کافر نشو بلکې ښځې سره نکاح مات شو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، دا د امام شافعی مذهب. او من ترک الصلاة متعمدا یفضی الى الکفر، دا د امام ابو حنیفه مذهب. چا چې قصدن منس قضا کا نو یفضی الى الکفر، کفر ته نږدې شو. تاسو خیال را د امام ابو حنیفه مذهب چونکه ډېر عالمگیر مذهب دی او فی الحال کافر نشو لیکن کفر ته نږدې شو. تاسو خیال راکړئ. سوال داده علماء وی چې یو منځ قصدن قضا ک نو کفر ته نږدې شو، او چې کال 12 میاشتې ټکه منځ نه کوي بیا ور نږدې دی. نه، دا د یو منځ متعلق دي چې قصدن قضا ک نو کفر ته نږدې شو. یو حکم ادا دی، یو حکم ادا دی چې اره ورځ یو سړی څلور منځونه کوي او یو نه کوي، درې کوي دو نه کوي، دو کوي درې نه کوي، یا د عام خلقو عادت ته سار منځ کوي نور بیا نه کوي. وسلم نه امم یو سار منځ قضا شوه. پیغمبر حکم وکړو چاله سنتم سا نور خطون رستو قضا وکړو فرض می. نو دا سړی به د فرعون او د نمرود په صف کې په قیامت کې ولاړ. نو عزیزانو اهتمام د منځ کوئ. بل ور سره دا خبره ده چې منځ کوشش پکار دی چې جماعت سره وشي، ځکه چې جمع سره منځ کې اجر زیات دی. نو کوشش دا کوي چې جمع ته منځ ورسوي. خدای دا جمع ته ونه رسید نو ځان له چې د وخت نه درنه قضا نشي. ډېر خلک دا تپوس کوي چې جمع کې پلانې سړی ولاړي، اوس پلانې سړی داسي چې داغه یا ښځه خرابوي یا لوڼې خرابي وي یا پخپله څه دله غوندې وي. نو ما نه ډېرو خلکو دا تپوس وکړو چې دا سړي سره په صف کې منځ کې. نو دا یاد لرئ چې په دنیا د خدای کې خدای ته ودرېږي نو د بل عیب ته به د خیال نه وي.
ما په خبرو پوهیږئ ځان نه به د بزرگ جمیل زوی نه جوړی چې ته په منځ کې ولاړ او خیال دې دا دی چې زه خو ډېر پاک یم او دا پلیت ما سره ولاړ کېدای شي دا پلیت قیامت کې جنت ته لاړ شي او ته جهنم ته لاړ شي په دې نیت چې تا د هغه نه ځان ښه وګڼلو نو ځان به د سپي نه هم بدتر ګڼې دې ځان ته به د هر وخت دا خیالي چې خدای دا په کوڅو کې په منځ پې چې پروتي دا هم ما نه ښه دی ځکه ده سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به د خپل عمل حساب کېږي نو ما نه سپی هم ښه دی نو تا هغه ته په یو خاص عیب په وجې سپک وکته چې ده سره په صف کې مونځ نه کېږي ځکه چې زه ده نه ښه یم نو که ستا مونځ کې دا خیالي هغه ته نو ستا دا مونځ بیا مونځ نه دی او نه دا مونځ کېږي امام غزالی رحمه الله تعالی و تبارک د پسې بخپل رور مونځ نه کولو احمد غزالی دا نن نظر کاله مخکې تیر شوي دي نو امام غزالی راغی او مور ته شکایت وکړو چې زما رور ما پسې مونځ نه کوي دا خلق به څه وایي نو هغې زوی راوغوښتو احمد غزالی چې بچیه ته دې رور پسې ولې مونځ نه کوې ورته وی زه ده پسې ځکه مونځ نه کوم چې د ده زړه چې دی هغه د حیض په وینو ګندی دی په مونځ کې هم د حیض د مسلو تصور کوي کتاب لیکل شروع کړي دي احیاء العلوم نو باب الحیض په کې لیکي لګیا دی نو مونځ کې تصور کوي چې دې دپاره به اسباب کم ځای نه پیدا کړو نو دی په مونځ کې د حیض د مسلو تصور کوي لہذا زه د پسې مونځ ځکه نه کوم مور یې ورته څه وویل مور یې هم بزرګه وه مور یې ورته وویل چې که امام غزالی په مونځ کې د حیض د مسلو تصور کوي نو خو کتاب لیکي سبابت عام مسلمانان فائدہ اخلي د قوم د مفاد په حق کې تصور وي ته په سترګو ړوند شې چې ته ولاړ په مونځ کې او خیال دې د هغه زړه ته وي که هغه په مونځ کې د حیض د مسلو تصور په زړه کې کوي خو سبا به د خدای مخلوق فایده دي ستا ولې د هغه زړه ته خیالي په مانځه کې تا هم خپل خیال د الله نه وګرځولو د هغه زړه ته دې کړو کنه نو تا هغې کې څه فرق شو په کار دا دی چې ستا خیال هم د هغه زړه ته نه وی او ستا خیال هم الله ته وی نو زما عزیزانو مونځ کې چې ته ودرېدې او ستا خیال دا راغی چې دا پلانې سړی ما سره پلیت یا مردار ولاړ دی او د سره زما مونځ نه کېږي نو تا ځان ته غټ وکته تا ځان ته ښه وکته ځان دې بزرګ وګڼلو او دې پلیت وګڼلو نو تکبر او غرور ویم دیتا چې د ځان نه بل سړی سپک وګڼي غرور معنا دا ده چې ځان نه بل سړی سپک وګڼي دې ته غرور وایي او د غرور سزا به دا وي سزا به دا وي چې دا ګناه به تر هغې نه معاف کېږي چې تر څو پورې سړی په جهنم ته نه تللی د غرور ګناه په توبه به هم نه معاف کېږي چې تر څو پورې سړی په جهنم ته نه تللی نو عزیزانو الله دې مونږ وساتي غرور ډېر خراب شی دی غرور ډېر خراب شی نو دی وجنه دا تپوس مه کوه چې دا پلانې څنګه دی مونځ ورسره کېږي که نه کېږي چې جومات ته راننوتې ته مجرم یې او د خدای عدالت ته راننوتې ته مجرم یې ته د خپلې ګناه د بخښنې تصور کوه ته د بل ګناهونو ته څه لګور عدالت کې چې سړی پیش
تم مجرم ولاړې زم ولاړې تو وایه چې ته به د خپل جرم د معاف کولو خیال دی پړه کې چې د عدالت معاف کی راته او کته د بل جرمونو ته به دې خیال نو دیو جنا غاوره کېږي ما یو سړی او 300 کاله عمر او 300 کاله عمر د الله په ذکر کې تیر کړی رکی خیال ولا راغی چې 300 کاله مې خدای ته یاد کړی چې مالا به دې څه ځای جوړ کړی په جنت کې د شپې خوب کې جنت ته لاړو او سګوري چې یو ملائکه ولاړه ده او په دې لام باندې مدرخ کله ده لا دته تاسو کو چې څومره موده وشو چې په دې لام دې دا مدرخ کله ده ملائکه ورته 3 لک کالو ول سپويږي ولاس پته نه لګي چې خدای ته مقبولم دی او کنه قیامت په ورځ براته حکم وشي چې اوس الا الله وایا نو لا معنا هیڅ نشتا هیڅ نشتا نو د قیامت په ورځ به الا الله وای چې هیڅ نشتا کدینم دغه ذات دی بل څو تا څه شی او زه څه شی پړه دی یوي تا په د تصور دنیا کې جال د څه شي غوړولې او در پیښ څه رحمان بابا وی کنه اے عاقل وګونی سماتا مرګ نه پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناگہان بتالا شوایم تا ډېر مات کړ مړی د کبر جنو چې د کبر به نلی دل هچاتا بادشاہان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې دارات پجوندی نے توبہ و باس رحمانا چه قیامت کی شرمندہ نشے مولا تا اگا دا خوشحالی کور بیا دا ویر اڈش نو عزیزانو عرض داو چه شاید آسی نشتا چه تور پورلو تڑی او تارا ٹین کی ستا دا جون سیلاب چرا خوش ایسی ستا ژوند را ټینګولې نشي سکندونو کې به ختم شي نو ته یې څه شي او حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے پرہیز پیدا څه او بیا پرهیز شي نو عرض می داو چې مونږ هغه فریضه ده چې اول تپوس به د الله په در کې د مونږ کی اول تپوس تا مونږ کړو نو عزیزانو هغه مونږ کې اوس دوه هيئت دي علماء لیکي چې مونږ د پارا او 10 فرض دی او 10 بالذات فرض نه دی که او 10 فرض دی نو منځه د پارا فرض اوس او 10 ته وکړ او یو مونږ دې په وکړو او تر بل منځه پورې دی او 10 وو نو کدی بل منزله دی تازه بل او 10 کو نو ثواب زیات ته کینی په دغه او 10 مونږ کی عزیزانو او 10 کې سلور فرض دی سلور فرض او 10 کی مخوینزل
لاسونه تر سنگلو پوری، خپې تر گیټو پوری، او د سر مسه د سلورمیز. د سر مسه دا علماء نزده کوي، غوږونو کې ګوته وال یا د سټ مسه کول دا سنت او مستحب کار دی. فرض په اودس کې دا سلور دی. کدی سلور ځایونو کې د ستنې عمره زیم اوچ پاتې شو نو اودس نه دی شوی. اوس اودس ماتیږي په څه؟ اودس ماتیږي عزیزانو، بدن نه وینا ووته، دانه و در باندې ناو ته وبېدو، یا در نه هوا ووته او یا اوده شوي. خو اوده که پلتای دیوالی او ناستې اوده شوي نو اودس نه ماتیږي. که پلتای والو باندې اوده شوي او جوټه درغه داسې لاس په ځمکه ولګولو نو اودس مات شو. ځکه چې خوب سره استرخاء د مفاصلو راځي، احتمال د دې چې تا نه هوا وتی. یو خبره ما کړې وه، بعضې معترضینو چې سړی نه هوا وځي نو هوا وتو سره مخلاص به وینځي، دا اودس به کوي او که نه دا هوا چې کوم ځای نه وتې ده دا ځای به وینځي. نو عقل خدا وایي چې کوم ځای نه هوا وتې ده دا ځای ووینځلو د مخلاص څه ګناه ده، او شریعت دا وایي چې نه هوا وي تو والا ځای به نه وینځي بلکې مخلاص به وینځي. اوس دې کې څه فلسفه ده دا تپوس چرته علماو نه وکړي. نو عرض داو چې دین د عقل شی نه دی. چرته چې د انسانی عقل خاتمه وشي الته د دین ابتدائی. نو د انسانی عقل رسائی دین ته نکیږي، دا معنا نه ده چې دین د عقل نه خلاف شي، بلکې ستا عقل ناقص ته رسائی الته نکیږي، کني دین د عقل نه خلاف شي نه ده. زما عزیزانو دې مقام کې سوچ وکړئ چې انسانی عقل به صحیح، او بیا په پاکستان کې لا عقل کم ځای دی. هغه د پښتو یو شعر دی چې وای زړګي لا ډاډ ورکه پخپلا، مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه، دا خپل ځان به پخپلا جوړه. دا توقع مکوه چې دا د مالی خلق بگینی ماخه مسلمان کی. مالی خلق تو گور هر مالکی بس غل په سر تپی، چې وادی پکې وی ګورا، چې سنتي پکې وی ګورا، تماشې کوا. مالی خلقو نه دا توقع کې چې دا به ما خسړې کی نه. کله کور خلقو نه توقع کې چې دا خزه به می خسړې کی، خزه خود دا قران د پلار په کور کې خوړلې چې زه د کراور شم لوی دلبت جوړوم به برکې به میزان سره ګرځي. خزه خود د پلار کور کې قران خوړلې چې دلکړې مې نه والله کدي فرید. نو خزه نه دا توقع مکو چې ما به خزه خسړې، مور نه دا توقع کوه، پلار خړوس نه دا توقع کوه چې دا پلار به مې خسړې. کته پلاران دا سیدی چې کته خسړې توپ شورو کې صدمو لازوی دی ځان نه جوړ کړی دی. پلاران د خدای په قهر اخته. دا یو سړی نه چا تپوس کوي څو زامن دي ویل په نامه خو څلور دي خو ادوه په مړو حساب دي. وی څنګه؟ وی ادوه چې دي هغه دکانداری روزگار کوي، بیګاله څه پیسې راوړي، او هغه دوه چې دي جمعات کې ناستي یا په مړو حساب دي، کور وران شبت بانګونه دي او دوی دا د پلارانو کورانو خبرې دي.
نو مپلار نه دا توقع کوا، مرور نه دا توقع کوا، ممور نه دا توقع کوا، او مخز نه دا توقع کوا. مخپلوانو نه او مد علاقه خلقو. خپلوان کته چرته تبلیغی جماعت کې شي او ګیره پرې دی او صاحب مسواک در سره او خپلوانو کراور شي دا مولا شه دی. زګر دلته خپلوان ټول رامیان دي کنه. یو تپ کې علالي شوي نو په 500 آرامیانو کې چې یو علالي ورننه باسي دا غم دا خیالي چې خدای دا په کې آرامي نه کیږي. نو امید چان عمل را چې تا ته به د خسړی توپ سبق وخی یا تا به خیلاره ترا کوي. تاسو وګورئ تبلیغ والا پورې خلک خان دي کنه خان بلار رواني خلک ور پورې خان تبلیغیان دي. نو ته دا تبلیغیان دي ته څه شي کافر بچیا ته کافر دا د 1,40,000 پیغمبرانو په لار روان دي. دغه څه به پیغمبرانو لخته پوګه کړی و او در په در بګرځیدا او د خدای مخلوق ته به کلمې خو دي. پیغمبرانو بم دا کار کول. نن دا قوم وګوره دي خلکو پورې خان دي. تاسو خیال راغی. نو عزیزانو عرض داو چې په خپل د خپل گریوان کې سر دننه کوي او سوچ وکړي د خپل ژوندۍ په تیر شوی او راتلون کې حال باندې سوچ وکړي تیر شوی څه دی او کیږي بچ او ما ته کول څه پکار زب بچکیږم څنګه سیلاب خو را روان دی اور را روان دی زب بچکیږم څنګه نو توقع چا نه مکو اس ملک حکمران طبقه خدا تاسو وګورئ ابل اورز زمونږ د ملک وزیر اعظم راغله خلق راغون کړه قبایل راغون کړه غاټ غاټ پټکی او کولې په سر وې ما قبایل له 1 کروڑ روپو اعلان وکړ قبایل له ای ډیر خوشحال نو ما ورته په دغه سترګو وړاندې شي چې دا تاسو پکته په دغه ټاپو کې نه په کار داده چې ټول قبایل پر را پاسې دلې وي چې 1 کروڑ روپۍ ځان سره کېدا په دې ملک د قانوني شریعت راوستو اعلان وکړه